ته مینوالو نن زموږ سره راسره زمیندار شاعر را له دې سره به خبرې اترې وکړو او بیا به دې مزدار شعرونه واورو. السلام علیکم زمینداره. وعلیکم السلام حکیم بھائی، ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو دا ټولنه را جوړه کړه او موږ ته هم پکې بلنه راکړه. ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. مهرباني. شاعر صاحب د مینوالو ته خواږه کومه چې نوي شاعري ده هغه ورته وکړه، ډالۍ کړه. شعرونه خو به ورته ډالۍ کړو او د دې نه مخکې زموږ دا ملګری دی د ده دا پیج دی د دا لایک کوي او سبسکرایب یې کوي او ستاسو به ډېره مننه وي او ده له دغه ورکوي او شعرونه به درته مونږ ووایو چې مه راځه بدنام به شي وختونه بدل شوي دي. واه واه واه. مه راځه بدنام به شي وختونه بدل شوي دي او د یار په چم کې رواجونه بدل شوي دي. واه 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 واه. شاعر صاحب مننه. اوس څه وکړم خدایه خپل اشنا سترګې بدلې کړې. حد دی. حکیم بھائی څه وکړم خدایه خپل اشنا سترګې بدلې کړې او داسې معلومیږي دوړې زړونه بدل شي. واه واه واه. شاعر صاحب زنده باد. اوس پکې د مینې محبت خبرې نه کېږي. اوس پکې د مینې محبت خبرې نه کېږي او دلته وزره ګودرونه بدل شي. واه واه واه. ډېره زیاته مننه. او بل هم یو غزل دی زمونږ چې ساس کې شمارل باران ته ناسته وه. ساس کې شمارل باران ته ناسته وه ورو ورو یې جړل باران ته ناسته. واه واه. شاعر صاحب زنده باد زنده باد. او مننه. او بیا یې د زړګي دنیا ویجاړه وه او څوک یادوه باران ته ناسته وه. واه واه واه. یو پیر بیا شاعر صاحب یو پیر بیا. مننه. وایي بیا یې د زړګي دنیا ویجاړه وه او څوک یادوه باران ته ناسته وه. واه 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 واه. او یاد به چې کله هغه تیر وختونه شو نو پټ پټې خندل باران ته ناسته وه. او لاس کې ورسره و د زمیندار شاعر کتاب. واه واه. زمیندار صاحب زنده باد. مننه. لاس کې ورسره و د زمیندار شاعر کتاب او ویلو غزل باران ته ناسته وه. واه واه. ډېره زیاته مننه. او په اخري کې به هم یو شعر باندې ستاسو له بلنه غواړو. زمیندار صاحب کومه چې تا شاعري د شیراز لپاره کړله که نه هغه هم ډالۍ کړه. شیراز ته به هم شعرونه ډالۍ کړو. خیر دی. هغه هم ډالۍ کړه ورته. شیراز ته به زه شعرونه ډالۍ کړم چې په دومره ښکلو کې احسان مې منه، په دومره ښکلو کې احسان مې منه او په دومره ښکلو کې په تا مین شوم. واه واه واه. او وخت ته ستا تیر ستم به څنګه هېر کړم او زما دې بیخو دي چې بیا مین شم. او شیراز ته دې دا بل شعر دې هم ډالۍ چې هغو وهلي و زما په شان د وخت څپېړو، هغو وهلي و زما په شان د وخت څپېړو او ما به چې هم غلطه و زه به یارانو. واه واه واه. ډېره زیاته. شاعر صاحب دا راته دا شاعري سره ستا له ګوره کم وخت لري؟ بس شاعري خو بس په پښتو ژبه کې خو چې بس مونږ د پښتانه چې کوم پښتو وایو نو پکار دی چې دا هر سړي شاعري کولی او زموږ په ځکه دا یو احساس د پښتو دپاره راغی چې بس مونږ شاعري پیټ سیټ هسې د زړه له ډېر دغه هم راغی. او شاعر صاحب د شل پلم په باره کې څه شاعري دې کړله که نه ده؟ شیرپنم په باره کې خو شیرپنم کې مونږ ډېر ښکلی وخت تېر کړی د شیرپنم خلک چې کم دي زه په خپله د شیرپنم نه یم خو د شیرپنم خلک ډېر عزتداره خلک دی، مېلمانه خلک دی، مېلمه دوست وفادار خلک دی او ډېر ښه خلک دی. او بس د شیرپلم دپاره پکې هم یو شعر ووایو. ووایه. شیرپلمو ته ډالۍ کړه. دا د خاص طور زمونږ د شیرپلمو ته د ډالۍ چې څه د مینې ډک موسم او څه ښایسته ښکلې هوا ده. واه 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 واه. څه د مینې ډک موسم او څه ښایسته ښکلې هوا ده او چې باران او وریځې پکې وریږي څومره ښکلې پښتونخوا ده. واه واه واه. ډېره زیاته مننه. مهرباني یې شاعر صاحب بار بار به موږ تاسو راغواړو او نوي نوي شاعري به د مینوالو ته رسوي. ول به نه کوو، ول به ښه کوو او بس د شیرپلم خلک چې کم دی مونږ نه ډېره زیات د دې خلکو دغه زه نشم کولی تحرف زه نشم کولی خو بیا هم په مختصرو الفاظو کې به ورته ووایو چې ډېر درانه خلک دی ډېر عزتداره. ډېره مهرباني زمیندار صاحب ډېره مهرباني. والسلام.